نن ټول وطن کې هره ورځ نن بدامني ده و بلې خواته پښتون افغان په دې ملک کې د ریاستي دهشتګردۍ هم شکار دي. ستا د وطن به زه نه وایم، ستا د دې ملک که د پنجاب دی که د سند دی، کې پولیس دی، کې رینجر دی، کې آرمی ده، کې جنسیان دي، کې کسټم دی، کې سی ټي ډي ده، کې نور فورسونه دي. تاسو یې راواخئ. د کسټم افسران دا راځي ستا پر دوکانو چاپې وهي او دا ټکان هم کوي، پر تا ګولۍ هم ورورئ، ستا خلک هم په شهادت باندې رسوي. اوس اړیا نه سي چې یو اداره خو به داسې وه چې پر ستا پر قتل عام کې به د ده لاسونه نه وسره. نن راواخه پر تا باندې دا ذکر دلته وسو د پنجابي استعمار خبره. ګوره استعمار یو شخص ته نه ویل کېږي، یو پارټۍ ته استعمار نه ویل کېږي. دا یو طبقه ده چې په هغه کې کاروباریان دي، ذمهداران دي، په هغه کې ستا میډیا ده، ستا وکیلان دي، ججان دي، اسټیبلیشمنټ دي، سیول ملیټري بیروکراسي ده، سیاستوالان دي. تاسو ته به داسې بیان کو چې په پنجاب دا ټیم ستا په هر شي باندې کاغذ دي. که ججان دي د سپریم کورټ، دا 80 برخې ججان دا د پنجاب دي او هېڅ کله هم د پنجاب پر تاوان باندې د یوه فیصله نه کوي. ستا بیروکراسي چې کومه ده، سیول بیروکراسي، دا چې سیاست کږي، دا ټوله ستا بیروکراسي بیا تقریبا 80 برخې دا بیا د پنجاب خلک دي چې اکثریت د دوی جوړېږي. پارلیمنټ ده د پنجاب اکثریتي پارلیمنټ دی. ملي شهید خبره کوله ولې موږ دا یو دغه راوړي، پارټي یو بیل راوړي چې یاره دا تاسو لګیا یاستئ دا سټاک ایکسچینج اسلام آباد رقم شان سي په کراچي کې و، د پاکستان سټیټ اویل د پی اس او چې کوم هیډ کوارټر و، دا نور هیډ کوارټران چې وو، دوی ویل دا راولئ بس دا دلته پنجاب دغه ته راولئ اسلام آباد ته. ځکه چې هلته د پنجاب رسایي کمه وه نو دوی غوښتل چې په اسلام آباد کې زموږ حکمراني د پنجابۍ دلته ناست دي. نو موږ ویلی چې دا پی سی بي پاکستان کرکټ بورډ چې کوم دفتر دی، بورډ چې کوم هغه دغه د اداره ده، دا په لاهور کې د پکار دی دا اسلام آباد ته راسي. ول تاسو یقین ومنئ پر هغه ورځ باندې که مسلم لیګیانو، که کافو، که نونو، که پیپلزو، که پی ټي آی وه، دا ټول د دوی د پنجاب امیدوارانو دا ټول ودرېدو. ول یا یو انچ به د پنجاب نه راشوروي، د لاهور به نه راشوروستل. ستا نن د سپریم کورټ یا زه به دا وایم چې د پاکستان بار کونسل د وکیلانو اکثریت دا پنجاب. نن ستا ذمهداران چې کوم دي دا مافیا داسې مافیا ده چې دا اوبه ټولې اوبه ستا د وطن دوی د خپلې زراعت دپاره خپلو مځکو لپاره استعمالوي. ډیمونه په دې جوړوي، دا اوبه به دلته استعمالیږي او ستا په 100 ایکړه په 100 کیلومتره مځکه دا به د ډیمو د وجې دا به ضایع کېږي. او دغسې نن تاسو ویناستئ د آرمي لخوا چې کوم په غیر عیني طریقه باندې نن لګیا دي د پښتانه پر کاروبار، د دې صوبې پر کاروبار باندې، د خیبر پښتونخوا پر کاروبار باندې، په دې ډیورنډ کرښه باندې پر هر ګیټ باندې تاسو وینئ، که دا د چمن ګیټ وی ده، که تورخم دی، که نور داسې انګور اډه د غلام خان دی، پر دې باندې تاسو وګورئ د پښتانه کاروبار یې ټپ ودروي. په څه وجه باندې چې د پنجاب دا صنعتکاران، دا د پنجاب هغه جرنل ته کښېنستو چې زموږ تاوان روان دی، د پنجاب کارخانې په بندېدو باندې دي، پنجاب موږ تاوان روان دي، زموږ ذاتي ګټې خرابېږي. لہذا موږ ستاسو دپاره لګیا یو، موږ د پنجاب دپاره لګیا یو، نو زموږ د مفادات دپاره به تاسو په پښتون باندې دا کاروبار دروئ، دا ګیټونه به په بندوئ، دا تجارت به پر دوی باندې بندوئ او دې فوجي خپل هغه د پنجابي چم وکلی او په پښتانه باندې نن کاروبار داسې بندوي چې د ګرد ملک تاسو په ټیویانو کې واورېدله، د ګرد ملک ټول هغه دغه چې کوم دی د کسټم افسران چې کوم دي غله ګرده
دا ټول ملک د پنجاب د سیند د غله دلته راواستول او دا ټاسک یې په لاس ورکړي چې تاسو به دلته هم دکانداري بندوئ. اوس د لیاقت بازار کې په چورمل روډ باندې اوس دلته څه غواړې هلکه؟ تر دا ځای خو به نو په اسمان باندې د مځکې لاندې خو به شی نه وي راغلی. ته دلته څه غواړې سته لګې؟ تر دا ځای سامان څنګه راورسېدی؟ هره ورځ د کسټم والا ډرامه جوړه کړې ده، په هر ځای باندې ولاړ دي خل تنګوه. که د کور دپاره ده، د کور د سامان لپاره ضرورتونو لپاره د یو شی راخصی دی به دې په تا دري. که د کور لپاره د یو ګاډر راخصي دی، یو ټایل راخصي دی، دی به دې تا ته ولاړ دي، دا نه در پرېږدي. که د دوکان لپاره سامان راخصي سم سامان وي، دوی به تا په دې باندې نه پرېږدي. سوزکۍ نه پرېږده، په رکشه کې سامان مه پرېږده. اوس خلګاریانې دي، یو مافیا یې جوړه کړې ده. ته د ګدامه زه تر دوکانه پورې یو شی راوړه، بس دا خو قانون دی. به دوی یو دغه جوړ کړي، تنګولې نو کړي دي. دومره پیسې راکوې راکړه، نه راکوې به وروره زه پر تا باندې پرچه کاټومه. بس 5 یو داسې سامان به ټیکس به هم جمعوي. به دې تا ته بهانه ده، بس تنګۍ ده. بس د خل شریفه خلک دي، هغه یې وروره ځان لپاره څه له مسله ګوره، یو 15 روپۍ ده. بس یو بتا مافیا، دا به چا بتې اخیستلې پخوا، نن اوس بتا مافیا د کسټم د پولیس او د نور د اف سي په شکل کې پر موږ باندې دلته نازله. بیا پروند په وړه کې، بیا په نوړه کې لګیا دي د اف سي والا، ټکان دي، په کورو ګولۍ ورهي، خلک نه پرېږدي. اوبه یې نیولې کادر هغه چې خبره وکړه، چا یې مندونه رالو، دا د ناوړه چې کوم پایپونه دوی په مځکه کې چخلي وځي، اوبه یې ځغلولې کېږ ته، دا ټولې ښکاره شوې. اوس هغه شرمېدلې پراته دي پایپونه د دوی عملنامې یې پرتې. کمیټۍ جوړه شوه چې په هغه ټایم نصرالله خان زیري صاحب په دې کمیټۍ کې و. بیا دا کمیټۍ دا فیصله وکړه چې ورور د دې ځای به اف سي ځي. اف سي به دلته نه چوکۍ جوړوي، نه به دلته چاوڼۍ جوړوي، نه به دلته په یو شي باندې کار لري. خو بیا پرون بیا لګیا دي، بیا د ناوړه مځکه قبضه کول غواړي. دا داسې وطن دی چې دلته حوسین سکیمان جوړوي، فارم هاوسونه جوړوي، دا چاوڼیانې دلته جوړوي، د وړک د اوبو د وسایلو ټولو باندې دوی قبضه کوي. او د هغسې عزیزانو آخري خبره دا کومه، بدبختي نو زیاته څه ته وایي؟ بېوسي یا بېحسي به زیاته څه ته وایي؟ چې دا دومره لوی افغان وطن د بولانه ته چتراله، دا د سیند پورې زموږ وطن، دا خور ور پروت افغان وطن، چې دا موږ د افغان په تاریخ کې موږ تر شکارپور پورې، شکارپور زموږ د افغان وطن. دا ستا ډاډر، دا ستا دغه د سیند پر دغه باندې چې کومه وطن پروت دی، دا ټول افغانانو. دا نن چې دوی دریای سیند ورته وایي، تر دې پورې زموږ وطن پروت و، زموږ بادشاهیان یې ولې. نن په سیند کې یو مهاجر ګورنر چې هېڅ هم نه دی معلوم، نه خاوره معلومه دی، نه ذات و بود معلوم دی، یو د یو ځای نه دی، هندوستانی دی، دلته راغلی دی، په دې وطن کې آباد دی، یو څه هم نسته چې نن یې دوه پیړۍ شاته لاړ شي، د 1944 شاته لاړ شي، بیا هېڅ نه دی معلوم. دا مهاجر نن افغانانو ته چې د دې وطن مالک دی، و دې ته نن دی وایي چې وروره دا مهاجر دی، دا افغانی دی. او مهاجر خو ته پردی خو ته، وطن خو ستا نه دی معلوم، کام خو ستا نه دی معلوم، ملکیت خو ستا نه دی معلوم، تاریخ خو ستا نسته. ته لګیا نن په پښتون افغان باندې خبره کوې، ته نن دا خبره کوې چې وروره دا په پښتون دی، دا سټریټ کرایم پښتانه کې. او سړی تا ته په دې ملک کې فاشست تنظیم به ویلې، ستا پارټۍ دا بدخوره پارټۍ وه، ستا پارټۍ ټارګټ کلین کول، قبضې کولې، ستا پارټۍ په دې ملک کې تر ټولو لوی مافیا ده. ته نن لګې دا غلاوې تا کولې،
جیلو ته ته خپله جیل ته په دې غلاو کې تللی په دې پتهخورۍ کې ته تللی په دې مافیا کې ته تللی ته نن را روان یې پښتون ته دغه کوې خبره دا ده عزیزانو ودرژې به نن ستا دا افغانان تاسو راواخې مازې یادوی نه نن په دې ملک کې تاسو په شرط باندې درته وایم لارسي ډیټا راوباسئ د تعلیم په شعبه کې په صحت کې او په دا نورو ټکنیکل شعبو کې یونایټډ نیشن و دې ملک ته نن هم د کال 40 ارب روپۍ خالي د افغانانو پر نامه باندې تاسو ته درکوي ته که ټینګ یې ته که نر یې ته دا خبره وکړه عالمي جهان ته وکړه چې دا افغانان د لاړ شي دا کوم چې دا افغانان رجسټر افغانان دي ته نسې ویلی ته په اربونو روپۍ اخې ته یې نن راواخه ستا په دې صوبه کې ستا په دې صوبه کې حقیقت به وایي وروڼه دلته خلک لګیا دي نامنیاده خلک په موږ کې هم سته دا پښتانه دي لاړ دي شي دا لینډ مافیا دي دا پلانکۍ مافیا ده پښتنو ته هم دا خبره کوو حقیقت وایه ایمان تازه که نن ستا په دې علاقو کې د دې افغانانو پر سر باندې تا د تعلیم نه درکول کږي تا ته صحت نه درکول کږي تا ته غوړي نه درکول تا ته دالونه نه درکول نن هم د دې یو اس ایډ لاندې نن هم د ایشین ډیولپمنټ بینک پر نامه د ورلډ بینک پر نامه باندې په اربونو روپۍ تاله نن نه در راځي بس لګیا دي دا افغانان دي دا مهاجر دي له کومه خوا افغانان مهاجران دي دا خپل وطن یې دی دا د نیکهګانو وطن دی چې هر وخت یې زړه غواړي راځي به که څوک خوا بدۍ کې ښه کوي پښتونخوا ملام پارټۍ دا خبره کوي چې یو څوک هم افغان نشي بدولی په یو قانون یې نشي بندولی افغان د دا عزیزه افغانان به دلته د سیال ژوند کوي چې نن افغانانو ته چې کمې پیسې د جانه راځي چې دا پیسې ورلکې تر تا به هم ښه تعلیم یافته تر تا به هم ښه صحت وي تر تا به هم ښه روزګار وي تر تا به هم ښه ژوند وي ته ځان وګټه ته ځان وګټه لګیا یاستئ د بل پر خوله باندې د منصب دپاره لګیا شي په پښتنو باندې پر افغانانو باندې تهمتونه لګواستئ عزیزانو ودرېږئ د دې خبرو لپاره الکشنان بیا را روان دي څه خلک د دې دپاره خوله نشي سره څیرلی چې ما له به بیا څوک ووټ نه راکوي ما به بیا نه راولي ما له به بیا وزارت نه راکوي څه بیا نن سبا لګیا سوي دي ایلې خطرې دي تمې خطرې دي اوس لګیا سوي دي بیا بلیک میلینګ کوي اسټیبلیشمنټ بلیک میل کوي اور اسټیبلیشمنټ مه بلیک میل کوه تا سیاست ختم کړئ ته له بیانیې واوښتې ته د افغانیت واوښتلې تا ته شته شیان نه بې وزره مرغه نسي الوتلی هغه هم په تا پوه دی چې زیاته لرې څه زیاته د څه هغه سیاست پاته دی هغه د یو چا ضرورت نشته نو عزیزانو همت وکړو دا الیکشن سیاستونه به نه کوو چې ټول بس موږ لغه دا دی بس الیکشن دی ووټ دی بس برما د ډینکۍ دی یا وروره خبره به د پښتون افغان کوو د افغان او افغانیت به کوو د خپلواکۍ به کوو د ازادۍ به کوو د حق ملکیت به کوو د حق حاکمیت به کوو دا د جهان په هر پلیټ فارم باندې کوو پښتانه وایي وسله هغه ده چې په لاس درله که په سړک باندې مه کوله که احتجاج کولی پیاجام مه کولی که بیا د اسمبلۍ په فلور باندې کوله که په دې ځای باندې کوو د جهان هر پلیټ فارم باندې به موږ د پښتون افغان خبره کوو نو عزیزانو همت به کوئ کور مو ودان سه الله مو عزت وکړي همت به کوئ رفیع الله چرمي د ده کابینه ته وایي چې همت به کوئ او بله خبره ده چې په پرون نابله ورځ پرون سهار د جمعیت علما اسلام په رهنما باندې په حافظ الله صاحب باندې په مستوم کې یوه دماکه وسوه
دا تیر څو میاشتې مخکې یو میاشت یو نیمه مخکې د جمعیت علماء اسلام په باجوړ کې په ورکر کنونشن کې داسې ورکر کنونشن کې هم دماکه وسوه. پښتونخوا ملام پارټي د دې په سختو الفاظو باندې غندنه کوي او موږ دا خبره کوو چې د دې یو صفا تحقیقات وسي چې کم محرکات دوی را مخته کړي دي دا یو څوک هم نه مني. البته که تاسو یو قسم دباو جوړول غواړئ او د خلزه یو قسم کار اخیستل غواړئ بیا په دې بلیک میلینګ کوئ نو پکار دی د دې تحقیقات وسي. پښتونخوا ملام پارټي د هر قسم دهشتګردي که په دې ملک کې کېږي که په نړۍ کې کېږي که په هر کام کېږي موږ د دې مخالف یو. ډېره